लो इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ दीर में और लोगों की बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ मार्केटों में आ रहे और ख़रीदारी कर रहे हैं। ईद की ख़रीदारी जारी है। मुख्तलिफ मार्केट में कोई मलबूसात ख़रीद रहे, कोई कपड़े ख़रीद रहे, तो कोई जूते और चप्पल ख़रीद रहे। मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी का सिलसिला जो है मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों में जारी है। हमने बात की मुख्तलिफ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस जो है हम बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदारी तो नहीं कर सकते, लेकिन ईद उल फितर के लिए ज़रूरी अशिया जो है वो हम ख़रीद रहे हैं। महंगाई की सताई जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा तंग है, यही उनका कहना है। लेकिन बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी है, महंगाई के साथ साथ हम ख़रीदारी भी कर रहे हैं, खुश भी हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं मज़ीद शहरियों से कि लेकिन महंगाई दा خو د خلکو هغه کومې شوق او دغه چې دغه قشان دی لکه څه دغه نه دی راغلی چې یاره کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی. ښه الحمدلله د هغې نه مخکې نه اوس روزګار ښه دی. مهنګایي ده چې لکه مهنګایي ده، خو لکه مخکې به مهنګایي وه نو روزګار به نه و که نه. نو اوس الحمدلله لکه روزګار برابر دی. نو که مهنګایي نو لکه بیا په یو سړي باندې اثر نه پرې باسي چې روزګار ورسره وي. اخیستل غواړي جي بالکل، او دا ضروري شی دی، دې نه بغیر ګزاره نه کېږي چې که نه. اوس کپړه شو، نور چې کوم ضروریات دي، اوړه شو، چینی شو، دې نه که دا ګران وي نو لکه ګزاره نه کېږي دې شی نه بغیر. پاکستاني وروڼه راغلي دي که نه، نو په روزګار شوي دي. لکه هغې وم هغه هم زمونږ وروڼه وو، لکه روزګار یې کوه. لکه اوس دوی راغلي دي، نو زمونږ دا کوم پښتاني دا لکه یو قسم یریږي که نه. لکه دا د یرې شی نه د روزګار رکس اخلي، روزګار کوي، الله پاک پکې چرته نه خرابوي. ښه په صحیح طریقه باندې روزګار کوي نو خدای به هم نه خرابوي انشاءالله. د بوټانو له ماشومانو له کوم غیره سوداګانې چې کوو، نو بار ملک ته ملګرو ته ووایو قرضې مرضې ترې راوغواړو، خو ماشومان خو نشو دغه کولی. او موسم هم داسې چې چا له بوټان، چا له پیزار د اسکولونو له پکې څوک ډېر غریبانان دي، هغوی داسې یو جوړه پیزار والي چې اسکول ته یې واړوړي، مجبوریانې وي. او بازارونه خو ډېر وخت نه ولاړ دي، کاروبارونه نشته دی. دغه وجه چې به یې صرف خلک په خپله غېټه پسې یاریان دي، نو لکه پیزانونو له به یې لکه سوچ ورکول. نو زمونږ د ښه خلکو ته دا اپیل دی چې یاره تاسو یتیمانانو، ماشومانو، غریبانانو باندې خیال وکړئ، بازارونو ته یې راوباسئ، پیزار والا راوالئ، کپړو والا راوالئ. چې کاروبارونه شي، معاشي حالات لکه کمزوري دي، کاروبارونه مین وجه نشته. چې کاروبارونه وی نو مهنګایي به هغې سره بیا موږ دومره اثرات نه کولی. یو طرف ته کاروبارونه نشته، بل طرف ته مهنګایي به یې هر څه تیل ګرانېږي، دغه شان اوړه ګرانېږي، دغه شان بجلي ګرانېږي. نو هغې سره هغه روزګارونه په ټپو ناست دي. نو مزید مهنګایي په دغې په موږ باندې راپاسه ډېر غټ لکه دغه راغلی دي. نن تاسو زموږ په دې دیر بازار کې دا کم حالت چې نه کم رش دی، کم دا خلک راوتی دی، نو دا خو خیر د اختر د مجبورۍ د لاسه راوتی دی چې یاره خپلو بچو له اهل و عیال له داسې څه ویسي چې هغه په اختر تیر کړي. خو چونکې د مهنګایي کم چې تیر شوی سیزن یا زموږ د بوزې کم ریټ سو، نو په دې رمضان کې خاص کر د دې اختر نه مخکې ډېر زیات تیز شوي دي. لکه یوازې دا نه ده چې موږ سره د خرج خوراک سامان اوړه، چینی، غوړي تیز شوي دي، بلکې کپړو ریټ هم ختلی، بوټانو ریټ هم ختلی دی. د ماشومانو کم ګارمنټس چې مخکې به ډېر ښه ریټ کې میلاوېدل، هغه هم چې دی نو د یو عام انسان د استطاعت نه بره تللی دی. نو که مهنګایي هر قسم د خدای قرضدار دی، د پټۍ خرڅوي، غوا خرڅوي، خو خپل بچي خو به ژوندي ساتل غواړي. نو په دې بنیاد باندې په دې بازار کې رش هم دی او خلک ګرځي را ګرځي د خپل چایس په سوداګانو پسې. او دا خلک چې اوتر دی په دې بنیاد دی چې هغې کم بجټ کې دیر بازار ته د خپلې سودا مطابق راغلي، نو په هغې کې هغه څه هغې ته نه میلاویږي.